پنځلسمه سپاره دریم رکوع سوره بنی اسرائیل دریم رکوع. پنځلسمه سپاره دریم رکوع سوره بنی اسرائیل دریم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربک دستا رب حکم وکړلو الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر خاص د الله وبالوالدین احسانا مور او پلار سره به ښه کوئ اما یبلغن عندك الكبر احدهما کچرته دوی دواړو کې یو ورسي بوډاوالي ته او کلاهما یا دوی دواړه فلا تقل لهما پس بیا ته مه وایه دوی ته اف لهما ولا تنهرهما مه دوی ته اف وایه او مه دوی ته سپکه کوه وقل لهما قولا کریما او دوی ته خبره د تعظیم کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دوی د پاره د عاجزۍ وزر خورې کا نرم زړه سره وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ته دا دعا کوه ای زما ربه په دوی داسې رحم وکړې څنګه چې ماشوم واله کې دوی په ما باندې کړی ربکم اعلم بما فی نفوسکم د تاسو زړونو نه الله ښه خبر دی چې ستاسو په زړونو کې څه دي ان تکونو صالحین که تاسو لایق فانه کان للاوابین غفورا بېشکه دی توبه قبلون که مهربان دی وآت ذا القرب حقه راتک کوئ رشتہ دارانو ته د دوی په حق سره والمسکین مسکینات وابن السبیل مسافرو ته ولا تبذر تبذیرا او فضل مال اړاو کولو سره مه اړاو کوئ مه اوچتوئ لرې کوئ ان المبذرین بېشکه مال ضایع کوونکي کانو دي اخوان الشیاطین د شیطانانو رونه وکان الشیطان لربي کفورا شیطان د خپل رب غټ ناشکری دی واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک او کچیرته مخ وګرځوي د خپل رب رضا لټولو نه ته ترجوها په امید انتظار نه کولو سره فقل لهما قولا میسورا پس ته دوی ته د اسانتیا خبره کوه ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک پس ته مه ګرځوه خپل لاسونه شا طرف تړلی سوي ولا تبسطها کل البسط او نه مکمل کلاو کولو سره یعنی پیسې هسې اضافي خرڅ کولو سره فتخذ ملوما محصورا بیا به ته کینې ملامت کړلی شوی ستړی شوی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء بېشکه رب د ستا رزق کشاده کوي چاته چې خوښه شي ويقدر او کموي انه كان بعباده خبيرا بصيرا بېشک رب د ستا خپلو بندګانو نه خبر او خپل بندګان کتونکی